لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى، والصلاة والسلام على خير الورى سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ډیرو عزتمندو مشرانو، همزولو، معشومانو، محبینو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرینو، ډیرې عظیم لوی فضیلت والا ورځې شپې الحمدللہ زمونږ او پتاسو باندې مسلمانانو مومنانو باندې روانې دي. الہ العالمین دا د دغه شپو د دغه ورځو په احادیثو مبارکو کې څومره خیر او فضیلت او ثواب او عظمت ذکر دی. الہ العالمین دی زمونږ او ستاسو ټولو مسلمانانو سره شامل حال کا، او په دغه شپو او ورځو کې چې کوم رحمتونه د الہ العالمین د طرف نه وریږي، خدای پاک جل جلاله د زمونږ او د ستاسو ټولو مسلمانانو په هغې کې پوره پوره برخه او نصیبه وکړه. خصوصا نن چې کومه ورځ ده 9 ذی الحجه د اسلامی میاشت اخیرنۍ د ذوالحجې میاشت دی، د هغې 9 ورځ چې هغې ته په حدیث کې 9 ذی الحجې ته په حدیث کې یوم عرفه ویل شوې ده. نن د جمعې مبارکې په ورځ باندې د پاکستان د اعلان مطابق
او په حدیث کې چې کومې ورځې ته یوم عرفه ویل شوې ده د حضور مبارک د خولې نه هغه نهم ذی الحجې ته یوم عرفه ویل شوې ده نن د هغې ورځ ده ان شاء الله تعالی سبا به د زمونږ او د ستاسو یوم النحر د قربانۍ ورځ به وي الہ العالمین نا زمونږ او ستاسو ټولو دا دعا ده چې دا نن کومه ورځ ده چې یو د جمعې ورځ ده او بل د عرفې ورځ ده الہ العالمین دا د دغه ورځې چې کوم خیر او برکت ته د زمونږ او د ستاسو مسلمانانو هغه خیر او برکت کامل او مکمل نصیب کا نن بزمونږ او ستاسو موضوع او بیان هم صرف اور صرف په دغه یوم عرفه باندې چې دا ورځ نهم ذی الحجه دیتا عرفه ولی ویل کږي د دغه ورځې خاص کر دا نن چې کوم ورځ ده د دغه ورځې فضیلت څومره دی د دغه ورځې ثواب څومره دی د دغه ورځې عظمت څومره دی الہ العالمین د طرف نه په دغه ورځ باندې په ځمکه باندې مومنانو مسلمانانو د الله بندگانو د پاره کوم کوم اعلانات رب لا یزال د طرف نکیږي څومره مغفرت ته په نن ورځ باندې نن په ورځ باندې ټولنا بهتر دعا کومه ده اور سره شیطان چې زمونږ او ستاسو ښکاره دشمن دی ټولو نه زیات پریشانه غمگین دا په کومه ورځ باندې په دغه ټولو خبرو باندې به ان شاء الله تعالی با حواله د قرآن کریم او د احادیثو مبارکه او پرانا کې ستاسو په وړاندې ان شاء الله تعالی اظهار کوما ډیر په احترام باندې په ادب باندې کینئ چې دا څه وویلی شي الہ العالمین دا اول ماته او بیا ستاسو ټولو له په هغې باندې د عمل توفیق راکا محترمو نن نهم ذی الحجه ده د عرفې ورځ ده دغې ورځې ته یوم عرفه قرآن کریم او په احادیثو مبارکو کې د دغه ورځ نوم دی یوم عرفه دغه نهمې ذی الحجې ته عرفه ولې ویل کېږي که کتابونه وکتلی شي ډیر زیات وجوهات دي علماو مفسرینو محدثینو ډیر داسې نامې لیکلي دي وجه لیکلي دي چې د دې د وجې نه دې ته عرفه ویل کېږي او د دې د وجې نه نهمې ذوالحجې ته عرفه ویل کېږي زه د هغې نه درې چې کومې مشهور دي هغه ورته بیانومه چې هغه زیات دي مشهور دي معتمد دي د وخت د کمی د وجې نه ګوره صاحبانو دا یاد لرئ یوم په عربی کې ویل کېږي ورځ ته ورځ او عرفه په عربی کې ویل کېږي پیژندګلا ته د پیژندلو ورځ یعنی په دې ورځ باندې داسې څه شی پیژندلی شوی و چې دغه ورځې ته نوم کېښودی شو یوم عرفه د پیژندګلا ورځ د پوهې ورځ د یقین ورځ دا ټولې معناګانې دي یوم عرفه ټولو نه اول یاد ساتئ مفسرینو
محدثینو اغوی لیکلی دی. اول نمبر وجه بیان کړی دا وی چې ابراهیم علیه السلام مبارک چې کله یوم الترویه د دغه میاشتې اتمه ورځ هغې ته ویل کېږي یوم الترویه چې حاجیان صاحبان په مکه مکرمه کې په دې ورځ باندې منا ته وځي. اتمه ورځ د اتمې په شپه باندې ابراهیم علیه السلام خوب وکاته چې زه اسماعیل علیه السلام مبارک ذبح کومه. په دغه خوب کتنه کې په نهمه ورځ باندې ابراهیم علیه السلام مبارک لږ په سوچ کې شو چې دا کوم سیز ما وکاته، دا خوب، دا د ابراهیم علیه السلام خوب کتنه چې په هغې کې به اسماعیل علیه السلام خپل بچای په 14 کاله عمر کې ذبح کوي. په هغې کې په سوچ کې شو چې آیا دا به اسی خوب وي او که دا به حکم وي د الله جل جلاله دا طرف نه. په دغه سوچ کې دی، په دغه تردد کې دی چې د نهمې ذوالحجې په شپه باندې چې سباله د عرفې ورځ وه، دا نهمه ذوالحجه وه، په هغې شپه باندې ابراهیم علیه السلام مبارک دا خوب یو کرتی بیا وکاته چې زه په خوب کې دا وینم چې د الله جل جلاله دا طرف نه ما ته حکم شي چې خپل بچای 14 کلن اسماعیل علیه السلام مبارک د الله جل جلاله د رضا دپاره ذبح کړه. نو چې کله نهمه ورځ شوه نو دغه نهمه ورځ د ذوالحجې ته د عرفې ورځ ځکه وایي، یو وجه یې دا ده چې ابراهیم علیه السلام په دغه ورځ باندې دا خبره وپېژندل او یقین ورته حاصل شو چې دغه حکم دا اسی عام خوب نه دی، دا د الله جل جلاله د طرف نه ماته حکم دی چې خپل بچا اسماعیل علیه السلام ذبح کړه. نو ابراهیم علیه السلام مبارک ته په دغه ورځ باندې پیژندګلا حاصل شوی وه، یقین ورته حاصل شوی و چې دا کوم خوب دا زه ګورم نو دا د اله العالمین د طرف نه حکم دی، دا اسی عام خوب نه دی. نو په دغه ورځ باندې خپل خوب باندې یقین پیدا شو، خپل خوب یې وپېژانده چې دا د الله جل جلاله د طرف نه دی. ځکه په احادیثو کې دغه ورځې دپاره نوم کېښودی شو یوم عرفه، ځکه د عرفې معنا هم د پېژندل. دویم نمبر وجه علماء کرامو چې کومه بیان کړې ده هغه وجه ډیره مشهوره ده او هغه دا ده چې کله ابراهیم علیه السلام مبارک او اسماعیل علیه السلام مبارک بیت الله شریف تعمیر سر ته ورساوه او تعمیر یې پوره که، د هغې نه پس ابراهیم علیه السلام مبارک په سورت بقره پارا نمبر 1 کې بالکل په اینڈ کې په اخرنی پاو کې ابراهیم علیه السلام مبارک ډېرې دعاګانې غوښتې دي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، داسې نورې دعاګانې وغیرہ وغیرہ پا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم، ډېرې دعاګانې غوښتې ابراهیم علیه السلام. دا د دې خبرې دلیل دی چې کله انسان د نیکۍ یو کار وکړه او اختتام ته ورسوي، دا آیاتونه په دې خبره باندې دلالت کا او دلیل دی چې کله د یو نیکۍ کار سر ته ورسي په کار ده چې په اختتام او په اینډ کې انسان د الہ العالمین نه دعا وغواړي. څنګه چې ابراهیم علیه السلام مبارک غوښتې وه. په دغه دعاګانو کې یو دعا دام دا قرآن کریم آیات دی
چې وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یو دعا پکې دام دا چې وارنا ابراهیم علیہ السلام مبارک او فرمایل خدای پاکا ته اوخایا ما او اسماعیل علیہ السلام تا مناسکنا د حج اغا احکام را ته اوخایا، د حج د عمره احکام را ته اوخایا. یو دعا ابراهیم علیہ السلام دام کړي وا چې وارنا مناسکنا ما او اسماعیل علیہ السلام مبارک ته د حج او د عمره احکام اوخایا، دا غي طریقه را ته اوخایا. نو چې کله دا دعا ابراهیم علیہ السلام کړي وا رب لا یزال د طرفنا ډایرک جبرئیل علیہ السلام مبارک راغی او ابراهیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا چې څومره احکام د حج او د عمره الہ العالمین د طرف نه ټول جبرئیل علیہ السلام په دغه ورځ باندې ورته وخوده. او په حدیث مبارک کې څنګه راځي چې کله چې جبرئیل علیہ السلام راغی او ابراهیم علیہ السلام مبارک ته بیا یو حکم بیاناوه، دا د حج حکم دی، دام د حج حکم دی، دا یا فلان حکم دی، دا یا فلان حکم دی، دا یا فرض دی، دا یا واجبات دی، دا یا سنن دی، دا یا مستحبات دی او دا د احرام احکام دی. دا ټول ورته خدا وی چې جبرئیل علیہ السلام مبارک با چې کله یو حکم ابراهیم علیہ السلام ته خدا وی چې دا لفظ به ورته وی جبرئیل علیہ السلام عرفتا تزما په دې خبره باندې پوه شوي. جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایل دا زار ته سوایما په هغه پوه شوي وی چې د ورته فرمایل عرفتو زستا په خبره باندې بالکل پوه شمه. نو په دغه نه هم ورځ باندې ابراهیم علیہ السلام د الہ العالمین د طرفنا په واسطه د جبرئیل علیہ السلام سره د حج او د عمره احکام پیژندلیو او عرفم پیژندلو ته ویل کېږي. ځکه دغه نه هم ذل حجې ته علما فرمایي چې په حدیث کې پیغمبر علیہ السلام څو فرمایل یوم عرفه. او دریم نمبر چې کومه وجه علماء بیان کړی دا چې دا نن چې کومه ورځ ده نهم ذی الحجه ده یوم عرفه ده دغه ورځ ته عرفه ولې ویل کېږي. دریم نمبر وجه دا بیان کړی دا چې کله آدم علیه السلام مبارک او بی بی حوا سلام الله علیها مبارکه الله تعالی دواړه جنتونو نه راکوز کړه اهبطو تاسو دواړه جنتونو نه کوز شئ لاندې ځمکې ته. وی چې کله چې دواړه راکوز شو او دغه دواړو آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام مبارکه چې کله یا اول ملاقات شوی دی لاندې په ځمکه باندې او پیژنګلای سره شوی او تعارف یې سره شوی او ملاقات یې سره شوی هغه میدان عرفات او د ذوالحجې دغه نهم ورځ وه چې په دغه نهم ورځ باندې په میدان عرفات کې ځکه هغه میدان تم میدان عرفات ویل کېږي د پیژنګلاو د تعارف او د ملاقات والا میدان چې په دغه میدان کې آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام مبارکه چې جنتونو نه راکوز شو اول ملاقات او تعارف یا په دغه میدان د عرفات کې شوی دی. او ورځ د ذوالحجې دا نن چې کومه ورځ ده نهم ذی الحجه وه نو په دغه ورځ باندې آدم علیہ السلام مبارک پیژنګله د حوا علیہ السلام کړی ده. حوا علیہ السلام مبارک پیژنګله د آدم علیہ السلام کړی ده. ځکه نبی علیہ السلام مبارک په احادیثو کې نهم ذی الحجې ته څه فرمایل یوم عرفه وی چې دا د عرفې ورځ ده. ورځ د ډیره عظیمه او صاحبانو په دې کې د علماء کرامو اختلاف دی. یو دوه ډلې دي دینه به تاسو ته اندازه ولګي دا نن چې کومه ورځ ده مونږ په تاسو باندې نهم ذوالحجه. علما فرمایي چې په ټول کال کې
په 315 ورځو کې په ټول کال کې ټولو نه بهتره شپه او بهتره ورځ دا کومه ده؟ د ټولو نه چې د هغې نه باندې بهتره شپه هم ني او د هغې نه باندې بهتره ورځ هم ني. علماء کرام فرمایي څوک دې طرف ته تللی دي چې په ټول کال کې بهتره ورځ او شپه دا د رمضان کریم د اخیرنۍ عشرې د لیلة القدر شپه ده او د هغې ورځ ده. څوک دې طرف ته تللی دي او علما فرمایي چې ټولو نه بهتره عشره د رمضان کریم د اخیرنۍ عشره ده. او څوک وایي چې نه، بعضې علما دا خبره کا بیا هغه اتفاقي چې کوم قول دی امر ته بیانومه. بعضې علما فرمایي چې نه، په کال کې د ټولو نه بهترې ورځې او شپې دا د ذوالحجې اولنۍ 10 ورځې او شپې دي. دا کومې چې اوس روانې دي چې نن د هغې نه 9 دی او انشاءالله بفضل الله سبا د هغې 10 دی. یا د ذوالحجې د میاشتې لومبنۍ 10 ورځې او شپې یا دا د ټولو نه بهترې دي ځکه چې رب لا یزال قسم پې خوړلی دی. او یا د رمضان کریم اخیرنۍ چې کومه عشره ده د هغې شپې او ورځې د ټولو نه بهترې دي ځکه چې په قرآن کریم کې الله فرمایي چې په دغې شپو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي او د دغې شپې عبادت د 1000 میاشتو نه بهتر دی. اوس دا دوه اقوال دي او دواړو علما کرامو احادیثو ته کتلي دي. څوک دې طرف باندې ځي او څوک د هغې په طرف باندې ځي. خو صاحبانو دا یاد لرئ د محققینو علماو قول پکې دا دی، جوړ یې راوستلی، جوړ یې داسې راوستلی وی چې شپه د کال 315 شپو کې شپه چې کوم د شپه هغه د رمضان کریم د اخیرنۍ عشرې د لیلة القدر شپه ده. هغې نه بهتره شپه نشته. شپه هغه بهتر ده او ورځ په ورځو کې په 365 ورځو کې ایام کې په 365 دنو کې چې ورځ کومه بهتر ده چې هغې نه بهتره ورځ نشته. نو علما فرمایي چې هغه په ذوالحجې کې د 9 ذوالحجې د یوم عرفې ورځ ده چې دا کومه نن ورځ ده چې د دغې ورځ نه د اله العالمین په نیز باندې په 315 ورځو کې بله بهتره ورځ دا نشته. نو شپه هغه بهتر ده په حدیثو کې چې څنګه راغلی او ورځ چې کومه د صاحبانو دا نن چې کومه ورځ ده 9 ذوالحجه د عرفې چې کومه ورځ ده په غون کال کې دینه بهتره ورځ چې دی دا یاد لرئ د علماو په نسبت باندې بله نشته. د فضیلت په لحاظ د ثواب په لحاظ باندې دومره درنا، دومره بهتره، دومره عزتناکه، دومره فضیلت والا، دومره د عظمت والا. او تاسو دې حدیث ته وګورئ. دا حدیث امام ترمذی په ترمذی شریف کې روایت کړی دی. زه هغه الفاظ هم درته وایم. امام ترمذی دا حدیث روایت کړی دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا حدیث الفاظ دي. حضور مبارک فرمائی چې په ټولو دعاګانو کې په ټولو دعا خیر الدعا په ټولو دعاګانو کې بهتره دعا د زما د امت لپاره هغه دعا دا ده چې کومه په دې ورځ باندې ما ویلې ده او د زما نه مخکې ټولو انبیاء کرامو کومه دعا ویلې ده دغه دعا په دې ورځ باندې زما امت لپاره د ټولو دعاګانو نه بهتره دعا ده. نبی علیه السلام فرمایي او په دغه ورځ باندې چې څومره د مؤمن مسلمان دعاګانو ته شرف د قبولیت میلاوږي، شرف د قبولیت په دې ورځ باندې
په 315 ورځو کې داسې ورځ نشته چې په هغه ورځ باندې دومره شرف او قبولیت یو دعا ته ملاو شي چې څومره شرف او قبولیت یو دعا ته په 9 ذوالحجه د یوم عرفه په ورځ باندې ملاوږي. او هغه دعا تاسو زده کړئ کومه دعا ده چې حضور مبارک فرمایي چې زما د امت لپاره د عرفه په ورځ باندې د ټولو نه بهتره دعا ده. ما ویلې د حضور مبارک فرمایي والنبیون من قبلی، او د زمانه چې مخکې څومره انبیاء کرام تیر دي په دغه ورځ باندې که دعا ویلې ده رب نه غوښتې ده، حضور مبارک فرمایي چې دغه دعا یې غوښتې ده. او هغه دعا کومه ده؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حضور مبارک فرمای نن به ټول ورځ تاسو په دې دعا کې تاسو تیروي تر غروب پورې، کروان یې او کناست یې او که د مونځ نه مخکې که د مونځ نه وروسته همدغه دعا ډیر ذات ورد کوي. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. د دې ورد کوي. حضور مبارک فرمایي چې دا دعا په یوم عرفه باندې د 9 ذوالحجې په ورځ باندې دا زما دعام ده او دا د زمانه مخکې د ټولو انبیاء کرامو دعام ده. او دا ورځ دا کومه چې اوس موجود ده، یو حدیث راته یاد شو، امام مسلم دا حدیث روایت کړی دی په مسلم کې، صحیح حدیث دی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خپلو امتیانو ته په دې ورځ باندې په 9 ذوالحجه باندې 3 خبرې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک کړي دي. حضور مبارک څه فرمایي؟ واورې خوش قسمت یې او بختور یې چې یو خو الحمدلله مونږ او تاسو د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک امتیان یو الحمدلله په دې باندې. او بیا مونږ او تاسو الحمدلله خدای پاک په خپل ژوند کې الحمدلله یو ځل بیا دا ورځ د عرفه او 9 ذوالحجه الحمدلله مونږ او تاسو لرا کړه. حضور مبارک فرمایي وی چې کله چې 9 ذوالحجه شي یوم عرفه، وی چې په دغه ورځ باندې دا خبره واورئ دومره کسان اور د جهنم نظما رب وی چې آزادئی، دومره کسان په دغه 9 ذوالحجه باندې او په یوم عرفه باندې اے صحابو چې دومره کسان رب لا یزال په غون کال کې په یو ورځ باندې اور د جهنم نه آزادئی، څومره کسان چې یوم عرفه په 9 ذوالحجه باندې زما رب اور د جهنم نه آزادئی. او بیا ورته فرمایي اے صحابو په دغه ورځ باندې په یوم عرفه باندې په 9 ذوالحجه باندې چې زما رب خپل بندگانو سره څومره نږدې کیږي، څومره ورته ور قریب کیږي، قریب نه مراد محبت دی. یعنی په دې ورځ باندې تر غروب پورې چې زما رب د خپل بندگانو د زما امتیانو سره څومره مینه کا، څومره ور سره محبت کوي، څومره ورته نږدې کیږي او خپل ځان ته د زما بندگان څومره را نږدې کوي په 9 ذوالحجه او د عرفه په ورځ باندې. اے صحابه کرامو په غون کال کې داسې ورځ نشته چې په هغه ورځ باندې دومره مینه او محبت زما امت سره رب لا یزال وکا چې څومره مینه او محبت د زما امت سره یوم عرفه او په 9 ذوالحجه باندې فرمایي. دا دغه نن ورځ ده. او بیا درېمه خبره ورته کا، ورته فرمایي اے صحابه کرامو په دغه ورځ باندې په 9 ذوالحجه باندې دا ټول فرشتي چې څومره فرشتي د رب دي او څومره فرشتي د رب دي د آدم علیه السلام زمانه نه وخلا چې د هغه زمانه نه باران شروع شوی دی
د هر باران قطرې سره یو فرشته ځمکې له راځي او چې یو وار دا یو فرشته ځمکې له د باران څاڅکي سره راشي د هغې نمبر دا بیا تر ورځ د قیامت پورې نه راځي. دومره فرشتې د الله وي په کروڑاو ارباو ملین بلین باندې چې تقریبا د هغې نه هم زیات د باران څاڅکي دي او دا فرشتې راځي. وی چې دغه ټولې فرشتې رب لا یزال ځان ته راجمع کا او په دغې شوا ورځ باندې چې څومره بندگان د عرفات په میدان کې دي، حجیان دي، صاحبان دي، یا په دغې ورځ باندې په نورو علاقو کې دي او په عبادت کې مشغول دي، په عبادت باندې ولاړ دي، څوک تلاوت کا، څوک ذکر و اذکار کا، څوک نوافل کا، څوک جمع، څوک خیرات صدقه، څوک درود پاک، چې دغې ورځ باندې روی زمین باندې څومره خلق د الله بندگان په هر قسم کې عبادت کا د دغې ټولو فرشتو په وړاندې رب لا یزال په دغې بندگانو باندې فخر کا او ورته فرمایي چې ای فرشتو وګورئ دغې بندگانو ته چې تاسو به دا خبره کوله چې می پیدا کوه، دا خو به قتل کا، قتل و غارت بکا، وینه بتویی، ظلم بکا، زیاتی بکا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لك، مونږ فرشتې به دستا عبادت کوو، دستا اطاعت بکو، دستا فرمان برداری بکو. مومن مسلمان م پیدا کوا چې په دغه ورځ باندې د ټولو فرشتو په وړاندې چې څومره بندگان په عبادت کې مشغولي رب لا یزال په هغه بندگانو باندې رسول کریم آقا علیه السلام فرمای په عرش عظیم باندې فخر کا او فرشتو ته وایي چې وګوره دا بندگان مې عبادت کوي که نه کوي، اطاعت کوي که نه کوي، بندگی کوي که نه کوي، تسبیحات وایي که نه وایي، ذکر و اذکار کوي که نه کوي، خیرات او صدقه کوي که نه کوي، تلاوت او درود پاک کوي که نه کوي. ورته وګورئ دغه زما هغه بندگان دي چې د دغې ورځو ایامو ډیر خیال ساتي په خصوصیت باندې او په دغه ورځو باندې عبادت کا. او صاحبانو د خوشحالۍ یو خبر ارته کومه، حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي، دام واورئ، دام حدیث دی چې په 300 او 15 ورځو کې د 9 ذوالحجې د عرفې ورځ په شان ته بل ورځ داسې نشته چې په دې ورځ باندې شیطان څومره په ذلت کې الحمدلله او په دې ورځ باندې شیطان څومره په حقارت کې او څومره په غیظ او په غضب او په غصه کې او څومره په خفګان کې او څومره خفای په 9 ذوالحجه باندې. اے صحابه کرامو په غون کال کې چې څومره ورځې دي شیطان د الله په ځمکه باندې فرشتو الله دومره خپه نه دی لیدلی چې څومره خپه په روی زمین باندې په 9 ذوالحجه باندې ګرځي او د خفګان اظهار کا الحمدلله. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایي وجه ورته بیانوي، ورته فرمایي په وجه باندې پوهیږي وجه سره، وی چې وجه یې دا ده وی چې دغه شیطان دغه ابلیس دا زمونږ او ستاسو دشمن چې کوم دی وی چې وجه یې دا ده چې په دې ورځ باندې په 9 ذوالحجه باندې د عرفې په ورځ باندې د الله جل جلاله هغه مهرباني او رحمتونه یې ګوري او هغه بخشش د الله ګوري، هغه بخنه مغفرت خدای پاک خلق د جهنم نه آزادول دومره مهرباني وګوري، دومره بخشش وګوري، دومره مغفرت وګوري د الله جل جلاله چې د هغې مغفرت ته وجنه دی دومره په خفګان او په تکلیف کې او لاندې خپلو چې کوم د ابلیس واړه شیطانان دي هغه خپل لشکر ته او فوج ته وایي چې زما او د ستاسو چې څومره هغه محنتو هغه په نن ورځ باندې الله جل جلاله ضایع که تاسو خبر یې شیطان ورته یي چې دا هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ټول مسلمان مؤمن امت ته خدای پاک بخنه او مغفرت وکړه. هغه دا ورځ ده یوم عرفه عظیم ورځ ده، لوی ورځ ده. په دغه ورځ باندې شیطان دا په انتهایی تکلیف او په مصیبت کې یو طرف ته بل طرف ته په غیظ او په غضب کې ګرځي. دا د الٰه العالمین دا نن ورځ دا د خدای پاک جل جلاله د رحمتونو ورځ ده،
د خدای پاک جل جلاله د طرف نه د مغفرت ورځ ده، د بخنې ورځ ده، د ثواب او د فضیلت ورځ ده. او په اخر کې ورته یو حدیث وایم، بیا زه خپلې خبرې ختموم. امام بخاری امام مسلم دواړو دا حدیث مبارک روایت کړی دی، متفقن علی حدیث دی. امام بخاری مسلم دواړو روایت کړی وی چې یو ځل عمر ابن خطاب سره رضی الله عنه هغه سره یو یهودي ملاو شو چې د اسلام سخت دشمنان دي، سخت دشمنان دي. عمر ابن خطاب ته فرمایي رضی الله عنه ورته یې چې ستاسو په کلام پاک کې په قرآن مجید کې یو آیات نازل دی، ګوره دوی ته هم پته ده یو آیات نازل دی او دا داسې آیات دی که دا آیات چرته رب لا یزال په یهودو باندې نازل کړی وی یا د یهودو په کتاب تورات کې نازل کړی وی، نو دا دومره لوی آیات دی، دومره لوی آیات چې د دغه آیات د نزول په ورځ باندې به یهودو د اختر ورځ مناولی. مونږ دپاره به د اختر ورځ د دغه آیات د نزول ورځ وی، مونږ به اختر مناولی، مونږ به یهودو په دې ورځ باندې خوشحالي مناولی. دومره عظیم آیات ستاسو په کلام پاک کې په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الہ العالمین نازل کړی. عمر فاروق په حدیث کې راځي وی چې دغه یهودي ته وایي چې هغه آیات کوم آیات دی، تا ته کوم آیات هغه ښکاري کوم آیات دی؟ وی چې دی ورته یي چې سورت مائده آیات نمبر 3 چې کوم دی، الله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دغه آیات ته ورته وی چې ګوره په دغه آیات کې الله جل جلاله ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله مبارک نن ما پتا باندې دو شیان پوره کړ، بس هغه سر ته ورسېده. یو مې په نن ورځ باندې دین دستا پوره کو، یو مې په نن ورځ باندې پتا باندې ټول نعمتونه پوره کړه، دومره نعمتونه مې تعالی نن په ورځ باندې درکړه او پوره شو چې دغه سي دین او دغه سي نعمتونه یا رسول الله مبارکه ستانه وړاندې رب لا یزال په هیچا باندې نه دی کړي. دغه آیات دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې ای يهودي دغه آیات چې کوم تا ما ته وښوده د دغه آیات نزولم ما ته یاد دی، ورځیم ما ته یاد ده او هغه ځای م راته یاد دی چې په کوم ځای کې رسول الله مبارک ولاړو چې دغه آیات الله جل جلاله په رسول الله باندې نازل کړ. اوس تاسو وګورئ چې دا دومره عظیم آیات دی چې خدای پاک ورته فرمایي چې ما نور اسلام کمپلیټ کړ، پوره مکه، او چې څومره نعمتونه ما درکول هغه ما په نن ورځ باندې پوره کړه. بیا حضور علیه السلام لږ ورځې پس د دغه آیات د نزول نه دنیا نه تللی دی، ځکه دین پوره شو، مکمل شو. عمر فاروق ورته فرمایي تا ته پته چې کومه ورځ وه؟ هغه تاسو ته هم پته نشته چې کومه ورځ وه. عمر فاروق ورته فرمایي چې ورځ د جمعې وه، نن ورځ د جمعې ده، او ورته فرمایي چې نهمه ذوالحجه د عرفې وه او میدان د عرفاتو چې دا آیات په رسول الله مبارک باندې زما رب نازل کړی دی. ورته فرمایي نو نن هغه ورځ د جمعې ده او نن هغه ورځ د عرفې ده چې دغه عظیم آیات رب لا یزال په حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې نازل کړی دی. نو صاحبانو په ورځو کې د ټول کال عظیم ورځ ده، د ثواب په لحاظ باندې، د فضیلت او د نیکۍ په لحاظ باندې د دغه ورځې کوشش وکړئ چې په عباداتو کې تر غروب پورې او په اطاعاتو کې، په ذکر او اذکار کې، په خیرات صدقه کې، په تلاوت کې، په درود پاک کې، په ذکر او اذکار کې، په دې کې تیر کړئ. کې نه دا دنیا نه چټي او طرف تکړئ او کوشش دا وکړئ چې په دې کې څومره زیات ذکر کړای شي، تلاوت کړای شي، استغفار ویلی شي، الله نه بخنه غوښتی شي، مغفرت غوښتی شي. په دغه ورځ باندې خدای پاک جل جلاله نه وغواړئ. او دا داسې ورځ ده، عظیم ورځ ده چې عام د معافی اعلان په دغه ورځ باندې الله جل جلاله هر مؤمن مسلمان ته کړی دی. عام د معافی اعلان چې ته کېنه ما مخې ته مانه معافي وغواړه، رب مې فرمایي تا ته معافي ده، ته زما بخلی. نو کوشش وکړئ، خدای پاک جل جلاله ده
دا عظیم ورځ دا لوی ورځ مونږ او تاسو د مغفورینو د مرحومینو نه وګرځي. الله تعالی د مونږ تم بخنه او مغفرت وکا. حاجیان صاحبانو چې څومره حج کړی دی او تللی دی تقریبا 13 لک کسان تللی دی سکل مختلفو ممالکو نه. الله تعالی د ټولو حج قبول او مبرور کا. او چې هغې څومره دعاګانې کړي مؤمنانو مسلمانانو دپاره الله تعالی دې د هغوی په حق هم قبول کا. والله تعالی دې زمونږ او ستاسو ټولو مؤمنانو په حق هم قبول کا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو ځل ټول